رزق وګټئ نو الله زه خورېږم په مخ د ځمکه رزق ګټم خدای زما په رزق کې برکت واچوي دا دعا ده دا په حدیث کې نشته بعض سلف و بعض علما ویلې ده ښه نو په دې باندې مو سره عمل کوئ او بل درود شریف به د جمعې پر ورځ ډېر وایې زنانه دې مو یو تاسو مو وایې ښه پیغمبر مبارک به سفارش تله کوي او بل د جمعې پر ورځ روژه خو یوازې د جمعې منیسئ زیارت او پیغمبر علیه السلام به د ګل او د زیارت هم روژه نیوله او په فرمایلی وی د ګل پر ورځ اعمال خیږي او د زیارت پر ورځ اعمال خیږي نو زه روژه ځکه نیسم چې زه دا خوښوم چې زما عمل الله ته خیږي او زه روژه دار یم نو که دا درې ورځې م نیول ډېره بهتره به شي په هفته کې د ګل پر ورځ او د زیارت پر ورځ او د جمعې پر ورځ خیر دی که نی کله د ګل او د جمعې نیسه کله زیارت او جمعه نیسه خو کله کله پکې جمعه پرېږدمه دا نیت به نه کوې دا سوچ به دې دی چې د جمعې دا ورځ مستقل ده روژې دپاره ده داسې نه ده د هغې نه بیا د جمعې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري مسلم حدیث دی چې څوک ښکلی اودس وکړي خشته اودس پېژنئ خشته اودس دې ته وایي چې هر خوله کې هم درې ځله اوبه واچئ پوزه کې هم درې ځله اوبه واچئ په مخ هم درې ځله اوبه واچئ یو لاس هم درې ځله ووینځئ بل هم درې ځله په سر یو ځل مسو کې ښه پوره په ټولو ویښتو لږ لاس نه په ټولو او بیا خپې هم ښه خشته درې ځله ووینځئ دې ته ښکلی اودس وایي مخ قبلې ته کې دې ته ښکلی اودس وایي او د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او د ښي طرف باندې شروع کې دا خشته اودس دی نو چې ښکلی اودس وکړي او مسواک ورسره ومږي او بیا د جمعې مانځله را روان شي که دې اولامبل او که غسل کې د غسل نه مخکې م ګورې اودس شته هلکه د غسل نه مخکې اودس سنت دی ښه دا کوئ د غسل نه مخکې اودس کوئ که چېرته داسې ځای کې تاسو ولاړئ چې خپو کې مو اوبه درېږي نو خیر د خپې مخکې مونځئ وروسته ووینځئ او که په لوړ ځای باندې وي نو خپې مخکې ووینځئ او که چا د غسل نه مخکې اودس ونه که یېرې شو او غسل یې وکړ نو دوباره د اودس ضرورت نشته بس غسل شو بیا دویم د اودس ضرورت پکې نشته نو چې ښکلی اودس وکړي که غسل یې نه کړی هم او که غسل یې کړي د غسل نو دا د جمعې متعلق څه او خوشبو پورې کوئ ښه چې کله راځئ خوشبو او غسل کوئ او مسواک خامخا مږئ ګورې وروڼو د دې نسوارو نه ځان وساتئ ډېر خلک دا نسوار اچوي نسوار ښه شی نه دی غاښونه دله خرابوي د غاښونو نه به دې بدبویي دي د خولې نه به دې بدبویي دي او وری خرابوي د هغې نه توبه وباسئ پیغمبر علیه السلام مبارک د مسواک